زما خوږو درنو پښتنو ورونو خویندو اوریدونکو لیدونکو زما د اړخه او د پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن د اړخه السلام علیکم. اقرا باسم ربک الذی خلق. تیر شوی پروګرام مونږ کړو هغه کې مونږه تقریبا یو د شپږ اوه ټکي مونږه خولو او دا زمونږ دویم پروګرام شروع شو او ان شاء الله مونږ به ټول د پښتو چې څومره ټکي دي دا به مونږ ټول خیو او تاسو ته به کوشش کوو چې مونږه لوستل لیکل او وینا د پښتو زده کړو. پوه شوې هغه اغیار خو وایي چې خلق اغیار وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده خو مونږ به زبا جنت ته د پښتو سره ځم. پوه شوې نو پښتو چې کوم دا ضروري ده پښتو لولې پښتو وایه او پښتو لیکه. ټیک شو. مونږه تیر شوی پروګرام کې دغه د پورې را رسېدلو لکه د زه د پورې را رسېدلو او نن به مونږه شروع کوو د هینا. ټیک شو. نو هی چې کوم دی مونږ به داسې لیکو په پښتو کې هی څنګه لیکلی شي اواز یې څنګه او دغه څنګه ورکوي او په څه کې ویل کېږي. هی ټیک شو. راځي ښکاري پکې هی ښه دا په پښتو کې لیکلي داسې شي او په انګلیش کې دا د دې ځای د وړو دپاره لکه ایچ ای. ټیک شو. هی او هی با په پښتو کې لکه استعمالو څنګه او تیر شوي پروګرام کې مونږ لکه چې الف بی وي نو مونږ وی چې لکه الف انار د دې مطلب دا نه چې لکه معنی انار لکه الف لکه الف اواز ورکوي د نو هغه به موږ څنګه استعمالو لکه پس کې لکه انار لکه بی باز یا تی تخته. د دې مطلب داسې نو چې لکه معنا د الف مطلب معنا نو د دې لپاره چې موږ انکریجمنت لپاره به وایم چې د پراګ نه زموږ ملګری چې دی داود خټک صاحب هغه وایي چې ډېر ښه کار کوي. شاباش. او داسې ډېره مننه. بله دا خبره ګوره دا خو د کور خپله خبره ده دې کې به ډېره غلطي هم کېږي څه غلطۍ به هم راځي نو چې کوم غلطي وي نو تاسو هغه کمنټس کې تاسو هغه ټیک کولی شئ. ټیک شو. دا موږ دومره پروفیشنل پروفیسران نه یو خو لکه یو شوروم کړی ده او ډېر قابل خلک شته چې پښتو ښیم زده کویم او ویم نو چې څه غلطي موږ نه کېږي نو هغه تاسو کمنټس کې موږ ته ټیک کوئ. ټیک شو. ښه نو هی او زمونږ مطلب دا چې دا صرف یوازې زمونږ د دې ځای د وړو دپاره بار ملکونو کې چې کوم اوسي د هغې دپاره. ښه بله د پښتو کمال دا دی چې د پښتو فرض کړو تا د عربۍ ټکي زده کړل نو ته پښتو نشي لوستی او نه ته پښتو ویلی شي. ټیک شو. که تا د اردو الفابیټس ټکي زده کړه نو ته پښتو نشي لیکلی او نه ویلی شي. بهترین خبره دا ده یو ډیره دلچسپه چې تا اله د پښتو کوم دا ټکي زده کړه نو په دې باندې ته عربیم ویلی شي لیکلیم شي او ویلیم شي پارسیم پې ویلی شي او لیکلی شي او پښتو خو آلریډي پښتو نو مطلب دا دی چې دا لکه د ټولو د پاسه جبره د دې مار دا خبره کومه چې د ټولو نه د پاسه دا دی چې د دې الفابیټ ډېر دي نو که پښتو دا ټکي تاسو زده کړه پښتو لیکل او وینا زده کړه نو مطلب دا چې تاسو ته قرآن هم زده کول چې کوم دی اسان دي تاسو ته اردو هم زده کول اسان دي تاسو ته پارسي هم زده کول اسان دي. پوه شوې نو په دې وجه موږ پښتو له ډېر زور ورکوو او دا خاص کر د بار چې کوم ماشومان دي مطلب بار ملکونو کې د هغې دپاره ځکه چې د هغې روز دی چې کوم ماحول کې لوی شي نو مقه ژبه زده کوي نو د دې لپاره دا ده چې څه لږ ډېره موږ ورته ښودنه وکړو لکه هی دا اوس پسته هی ده. ټیک شو. مطلب تاسو ویلی شئ حلوا لکه هسې نه که حلوا رانه غواړې قاسمه پوه شوې او که حلوا یا لکه حلوایي. ټیک شو. ډېره له حلوایي. ټیک شو. ها هی او هی د څه اواز ورکوي په دې ټکي نشته پسته هی ده لکه حلوا. ټیک شو. دویم ټکي له به موږ اوس راځو س دا ټکي اوس ګوره دا چې کوم دی نو دا په نور الفابیټ کې نشته س. ټیک شو.
او دا आवाज ورکي سی دا تیر شوی ځای کې مونږ خولو خو د هغې دومره مونږ تفصیل نو کړی نو په دې وجه باندې سی ای س ټیک شو س لکه سپلی ټیک شو سپلی درې ټکي پرته دا سی پکې نشته داسې پښتو کې اردو کې نشته داسې یو درې څلور ټکي دي چې دا نور کې نشته لکه نوڼو دا تیر شوی پروګرام کې دغه خور سوال کړو چې داسې کم مختلف ټکي دي چې په پښتو کې شته او په نورو ژبو کې نشته نو هغه دي نوڼو او هغه دي ګې ما نه یو بله غلطي شوې ما زیم یاده کړې وه خو ژې چې کوم دی لکه ژالباري که نه اردو کې راځي نو دغه خبره ده چې دا ګیره ګیک ګاپ هغه په داسې ګیره په دې دغه کې راځي ټیک شو اوس په موږ راشو سی را تېر شوي پروګرام کې مې کړی نو سی واپسې اوس چې کوم دی هی وشوه اوس خې هغه خې چې په کوم باندې ټکې دی چې دا به موږ د څنګه آواز ورکوي او څه کې به استعمالوو ټیک شو خې انګلیش کې د انګلیش د وړو لپاره خې چې کوم دی څه شو هلکه بس قاسم ته قاسم خې لکه دا به داسې ویل کېږي خې ټیک شو او په دغه کې چې کوم دی په پښتو کې لکه مثلا اکس ای لکه خې خې داسې هم کولی شو خو لکه ټیک شو دا کې ایچ ای خې ایکس او کې ایچ ای دا څه مرادي ټیک شو ډېره ښه ښکلې خبره ده چې تاسو څه کرکشن یې که نه دا لایو دی ځکه مطلب دا دی چې لږ پریشر کینو خې ټیک شو او لکه خر خرمانه لکه خال خالونه ټیک شو خولې داسې نور ټول ټکي مطلب د دې لپاره خې د دې وړو لپاره ټیک شو دا ټکي لږ ځای نیسي ځکه په وړو باندې پکې نه راځي ښه جی اوس ورپسې ښې پسې بل ټکي دی دال ټیک شو دال نو دال په انګلیش کې چې فرض کړو دې وړو ته دغه کې دال ټیک شو جان په امریکن دا پروګرام پوری هغه د پاره به کوم ورډ دال ډیوډ ډی لکه دغه ګوره ماته پکې دغه ډیوډ لکه ډیوډ ټیک شو نو داود ډی سر لکه امریکن جبه ته به ورډ سره دا ډی ډیوډ ډان نشته د موږ جبه کې ډی ډان ډیوډ ډارچسټر او هغه د چې کوم دی او په هغه د تین شروع کی لکه مثلا په پښتو کې دال ټیک شو دال به داسې لیکلی شي اوکې ټیک شو ډي ساري لکه ډیوډ دال ځکه خو په انګلیش کې مونږ که نه لکه داسې په وینا کې نو دال دي چې زموږ الفاظ زیات دي کنه زیات دي نو ځکه دال او دال چې دی دال خو خیر دال خو انګلیش کې مې زده کېږي لکه دی وی د ټول ډي استعمالي د دال په ځای دی ډي استعمالي لکه مثلا پښتو کې ډول ټیک شو یا ډبې
ټیک شو ها بیا ورپسې چې کوم دی نو زال ډال ته دا لاندې غوړندې دا ډال دی او زال د پاسه پې ټکې ټیک شو زال زی ای ال د دې ځای د بار وړو دپاره لکه زال ټیک شو او په وینا کې په پښتو کې زال لکه ذخیره ټیک شو ذخیره یا لکه نوم ذاکر ټیک شو دال زال ښه بیا ورپسې چې کوم دی ری ښه صبر که دا زی لیکو ښه زی ری ټیک شو ښه ری په انګلیش کې لکه داسې آر ای ټیک شو ښه او په وینا کې ری جی دا کولی شم لکه رکشه لکه وایه یوه خبره دا قلم راکت رکشه ورکه دا بل اوس په دې ځال زی داسې یو دا دی او یو دا دی په دې کې څه فرق دی دې دواړو کې زی دا ګوره دا د دغه زی ده دا د دال چې داسې وي لکه دال شکل کې راځي چې ګولي ټیک شو دا ذخیره کې راځي ذخیره کې راځي دغه بله ځای چې تا ولیکل دغه ذاکر دا په ذاکر ښه زلزله لکه زلزله شوه ذاکر شو ټیک شو ښه دغه بل زال چې کوم دی نو دا ذخیره شوه ذخیره شوه ټیک شو ذاکر ایشه بسې دا دوه بیل ټکي زی شوه او زمری لکه هغې کې زمری زی هغه زمری شو ټیک شو دا لکه دال ذکر د دال په شان دی او ټکي دی هغه بل چې کوم دی اته چې کوم یاد دی لکه پروت دی د پاسه پټ هغې له موږ اوس راځو که نه لکه په دې کې زه لږ کنفیوز یم د دې لږ فرق دوباره تاسو ته یا خالد ښه نه ټیک ګوره دا دوه ټکو وینا کې کنفیوز ده دا لکه زی زمری چېرته به دا استعمالي زمری پوه شوې دا لکه پروت زمری پوه شوې زال دا بره تعلق زال ذاکر پوه شوې لکه ذخیره او دا پرسره دا لکه زمری شو یا دغه شو زنځیره پوه شوې دا داسې ټکو کې استعمالیږي او داسې ډېر ټکي دي چې اواز یو شان ورکوي خو په استعمال کې لکه مختلف راځي لکه زی دې کې یو بله زیم ده د پاسه پې لکه دا هم زی ده دغه هم په هغې ګوره دا بیا هم زی ده درې زی دي دقه خو د پښتو ځکه چې هر دغه کې بیل لکه بیل ډیلاګ دي لکه نادرن ډیلاګ شو ساوترن ډیلاګ شو پښتو دلته زموږ په پاکستان کې بل شان ټکي استعمالیږي په افغانستان کې بل شان دی پوه شوې نو په دې وجه باندې نیکسټ پروګرام کې یا چېرته مو کوي که نه په دې به یو ډسکشن وکړو انشاءالله پښتو خو لکه دا خو دی له خو ډېر لوی دغه خبره پوره پروفیسران پکار دي خو دا خو موږ یې راکړې ده پښتو سره اصل کې داسې دغه شی وره چې کم قوم راغلی نو دوی کوشش کړی دی چې پښتو په خپله ژبو کې واړئ که هغه هر قسمه خلک راغلي دي که نه نو په دې وجه باندې ښه دا اوس ری مو شوه اوس ړې ټیک شو ړې څنګه د سا آواز ورکوي انګلیش کې به ړې داسې لیکو آر ای ټیک شو ښکاري لږ بدل کې ښه ری ټیک شو او لکه مثلا رکشه اړې ټیک شو لکه اړې ړوند اړې اړې او ری تقریبا لیکلو کې دغه شان راځي لکه داول جان اوس امریکایان که ړوند وایي نو دوی به ړوند وایي ځکه چې د دوی په ژبه کې ړې نشته ټکي نشته چې دا اواز نشته چې دوی ړوند وایي ټیک شو لکه ړنګ ټیک شو ړوند لکه ړنګ په اردو کې دا سړی نشته او په اصل کې نشته دا د پښتو یو خپل کمال دی ځکه چې د پښتو خپله یو پخوانۍ ژبه ده دومره الفابېټ ګوره
دا موږ چې وایو موږ به جنت ته د پښتو سره ځو. نو زه د دې یو بل خیر څه دومره تحقیق خبره خو نه ده، خو عربیان هم دا وایي او کوم قرآن مجید چې کوم الفابیټس کې لیکلی شوی دی نو هغه د پښتو د ټکو نه لیکلی شوی دی. د هغې خپله ژبه چې کوم ده ګوره لکه عبراني وه د اسماعیل علیه السلام، یا چې کوم دی نو هبري وه د یهودیانو ژبه وه. دی چې کومه د الفابیټ استعمال کړي دي نو دا د پښتو الفابیټ استعمال شوي دي، ټیک، یا د پارسي یا د پښتو. مطلب عمران حسن یو ملګری دی، جی هغه یو سوال کې هغه جواب ورکړ، بس بیا پروګرام هم راغونډو. هغه وایي چې دا ژ د دوه ټکي درې ټکي دا د دې استعمال څنګه دی؟ لکه هغې له خیر موږ راځو لکه ژبه پوه شو، هغې له خو لا موږ خیر نه راغلی. ښه ټیک شو، لکه ژبه، ټیک شو، ژبه، ژوند، پوه شوې؟ ژوند یا ژبه دغې له راتلو، خو بس خیر دی زه دې را باندې لږ ړومبي شو. ژبه لکه ژبه موږ په لکه ګوره موږ د دې ځای نادرن کوم چې پښتو لکه اوس دې خوا ته پېښور اړخته شو یا دې خوا باجوړ زموږ اړخته موږ جې وایو ژبه، پوه شوې؟ موږ ژبه استعمالوو، اصل کې دا ده ژبه اصلي پښتو کې چې کوم ده ژبه، لکه دې خوا د زموږ د افغانستان اړخته یا کویټ اړخته هغې ژبه وایي، یا کوم زموږ قبایل دغې چې دي هغې ژبه وایي. نو ځکه دا الفابیټ چې کوم دی لکه دغه ژبه لکه ښه دي. ښه دا تاسو زه پکې لږ مخکې رستو کړم، دغې له زه راتلم، خو به هر حال زه خیر دی چې هغه ته ړومبې دغه راغی. ها بیا ورپسې ړې وشوه، زې وشوه، زې نمبر د زې دی، ړې نه پس بیا زې ده، ټیک شو. نو زې چې کوم دی په پښتو کې داسې او اواز ورکوي د زه، ټیک شو. او په دغه کې چې کوم دی په انګلیش کې داسې وینا کې داسې ویلی شي زه، ټیک شو. او لکه په پښتو کې موږ چې څنګه مخکې ووي زمری، ټیک شو، یا زنځیر، ټیک. ښه بیا پسې ژ څنګه چې ارور سوال کړو که نه، ژ دا د دې ری په شان دی، پر یو ټکی دی او په دې باندې درې ټکی دی، ټیک شو. ژ نو لکه په انګلیش کې چې کوم دی داسې وینا کیږي زی، دا دواړه زی او ژ تقریبا دواړه یو شان زی ایچ ای، خو دې سره به موږ لږ یو ټکی زیات کړو، دغه زی او دا زی ژ نو ایچ ای پرونسلی دقه خبره ده، ټیک شو. لکه ژبه، ټیک شو، ژبه دا هم د پښتو یو دغه دی ژبه، لکه ژبه، ژوند، ټیک شو. ها هلکه قاسم وخت څنګه څه پاتې شته؟ ښه دا خو زمونږ لکه شروع دي، دا خو به روان انشاءالله. دا ټول څومره چې د پښتو ټکي دا ټول به وایو، دا خو صرف د شروع کې چې کوم اواز کوي که نه، لکه زه د دې بیا په منځ کې به څنګه لیکلی شي، اخرې ته به څنګه راځي، دا ټول به انشاءالله موږ تاسو ته ښیو. خو کوشش کوئ چې خپلو وړو ته هم دا لږ شانتې کور کې انشاءالله. ښه ټیک شو، چې کوم ټکي وي دقه خبره ده. ښه ژ اوس ورپسې ژ او بیا ورپسې ګ، اوکې ګ دا یو بل ټکی دی قاسم جاني، ګ دا هم پښتو کې ګ، دا بل دغه کې نه راځي، او دا په وینا کې راځي جی ای، ګ دا هم د پښتو یو زیاتي ټکی دی، ټیک شو. لکه مثلا ګیره، ټیک شو. ښه
لکه ګومنځ ټیک شو ګومنځه منګز ګومنځ ټیک شو ها بیا ورپسې چې کوم دی د ها ژ ورپسې بیا سین ټیک شو سین په انګلیش کې سین SIN SIN په انګلیش کې SIN په وینا کې سین سین لکه سی आवाज ورکي د ستوري ټیک شو سین ستوري یا لکه سپوږمۍ سیما ټیک شو سین ها ورپسې بیا چې کوم دی دا بل ډېر شین شین بخښنه غواړم په دې درې ټکي دي ها شین په انګلیش کې لکه شین عایشه بس انګلیش کې SHIN دا سین SIN او دا SHIN شین ټیک شو هغه دا بور راځي ها او په وینا کې لکه موږ به شکور ټیک شکور کله حلوا وي او کله شکور وي موږ یې مګر څه مطلب دی مسافره کې خو پیروم دغه جان خدایشته چې ډوډۍ ډېرې راوړي په شکور کې څه مسافره کې خو دغه وي هغه اوږې څه د خو د ډوډو ټپاره خوله کې راځي نو ټول مسافر یو شکور موږ چتلی دي یا شکور شو یا شادو شوه ټیک شو شادو شین ټیک شو په وینا کې شین په پښتو کې आवाज ورکړي ش لکه شکور شادو ټیک ها بیا ورپسې خینه دا ټکي نن به تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 ټکي به وایو شین دا یو اخري ټکي به وته ځکه چې دا تړلي دي یو بل سره سینه شینه خینه لکه مطلب دا چې دا بیا بلکې نو چې فرق پکې راځي نو خدای چې ټول یو شانته ها شین پسې چې کوم دی بیا خین دی قسم جان دا چې کوم دی نو دام د پښتو یو خپل ټیک دی ها خین پېښ یو ټکی د بره یو ټکی دی د لاندې دا په پښتو کې خین یې بخو لکه مطلب زمونږ په اردو کې مونږ خین نه لیدلې یا په عربی کې یا زمونږ د ژبو سره تعلق دی ټیک نور کې به یو سپرس کې چینه کې هغه استاد جبه ده کنه او چې دا غي اوس ما ته پته نه لګي او کاغي کې خو د خپل پښتو او عربي موږ به دا کم چې زمونږ دغه ژبې دی هغې کې به موږ وینا کوو ټیک شو خین لکه دا اوس وګوره خین به موږ په انګلیش کې بیا سپیلنګ راځي خین ټیک شو SHIN په دې ځینې پیږم چې دا څنګه د شکل یې ورکړي د شین حالان کې دا دی خین کې یا چې کوم دی نو خین SHIN دی خو خین KHEEN خین ټیک شو دا ستا خبره صحیح ده ښه لکه اوس خین ښه د کنفیوژن ښه خین ټیک شو ښه دا اوس لکه څنګه پښتو کې به څنګه ښکر ټیک شو ښکر خین لکه لښکر ښکر هلکه موږ ته وایي ښکر مو خبرې ښکر یا لښکر ټیک شو اورېږه دا دغه ځای کمې دی خین ښکر یا لښکر ټیک شو ډېره مننه دې سره موږ سره ډېرو کسانو تعاون وکړو لکه قاسم جان شو رضا صاحب شو جاوید شو او ډېره مننه زمونږ د پښتو تعارف مو کوي تاسو مطلب د خپل ځان باره کې
دا زما خو دومره خاص تعلیم خو نشته خو به هر حال خپل نوم مې داود خان موږ میریلینډ کې اوسو امریکا کې او د یو 13 کال راسي خو دا کمی چې کوم دی موږ محسوس کې دلته چې کوم زمونږ وړو ته کوم ضرورت دی لکه د ژبې نو د دې په بنا باندې دا خیر ډېر مخکې موږ شروع کړو خو لکه دا به مخکې خو دومره ټکنالوژي نه وه نو دا به موږ کلاسونه به اخیستل ما او خالد جان به کلاسونه اخیستل زنانو ته وړو ته دا به موږ عملي کلاسونه اخیستل اوس حالان کې د وخت کمی دی او خلک په کورونو کې ناست دي او ټول په میډیا باندې دي نو دا موږ اوس چې کوم دی نو په میډیا باندې شروع کړو دا الریډي موږ یو پیره خولی دی خو بیا د دې تقاضا شوه لکه د ښودلو نو موږ زما نوم داود خان دی او بدومه تعارف بس دی او میریلینډ کې اوسو په امریکا کې زه دا ته ووایم هم ورکړه خالد جانې ته ورکړه شوروم له خالد دپاره کړه ګرانو کتونکو السلام علیکم تاسو ته خو څنګه داود جان وی او ډیر زیات کار یې کړی دی د پښتو ژبې اوس د تاسو ته وی چې ګا خین شین نو اوس دا چې کوم ټکي دي یا ګا شوه یا ګې شوه ګا ورته هم وایي یا ګې ورته هم وایي خې یا خین ورته هم وایي پوه شوې شین یا شین ورته هم وایي خو په لیکلو کې شی شي او موږ یې په ویلو کې واو شین نو دا ټکي تاسو ځان سره ولیکئ او که کولی شئ لکه څنګه چې موږ ووی خې نو د خې چې اوس تاسو استعمالوئ نو موږ دا ویلی شو چې یو لوی لښکر روان دی نو دا تاسو په خپلو ټکو کې استعمال کوئ که تاسو په پښتو کې دلچسپي لرئ او په آینده کې که بیا په دې باره کې څه سوال لرئ نو د هغې سوال تاسو تپوس وکئ چې دا ټکي تاسو استعمال کړه یا یې نشئ استعمالولی نو د هغې استعمال تاسو ته موږ ویلی شو چې څنګه استعمالولی شئ ډېره مننه د خدای په امان